بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ته سلام. د تیر څلور کالو راسې بلوچستان پښتنو سیمې جنوبي پښتونخوا ته په تګ باندې په مونږ بندیز دی. دا یوازې نن نه بلکې د پیرنګي نه راواخله تر اوسه پورې د پښتون وطن هر هغه وګړی یا رهنما چې د دې وطن د حقونو د دې وطن د ولسونو خبره کړې ده په هغو باندې بندیزونه راجوړېږي. په نورو ډېرو سیمو په موږ بندیز سره سره په جنوبي پښتونخوا تک باندې هم مسلسل بندیزونه دي. موږ بارها په عدالت کې هم او په هره قانوني او سیاسي لاره د ریاست هر وګړي ته دغه ورپوهول وکړل چې باید زموږ د پښتنو تاریخي وطن چې پښتون قام ورسره ډېره مینه لرو، دا زموږ تاریخي وطن دی، په دې کې دننه په موږ باندې بندیزونه مه لګوئ. دا زموږ وطن دی، زموږ خوښه ده چې موږ چیرې ځو چیرې راځو پکې. موږ به په خپل وطن کې خپل ګرځو. تاسو که ډېر هم پښتانه د یو غلام او د یو محکوم قام په طور باندې ساتئ، خو دا آخري حد دی چې په خپله خاوره کې په موږ باندې تګ راتګ هم تاسو بندوئ. دا د یو څو د پنډې د جرنیلانو خبره نه ده، دا دلته د کروړونو آبادي ده چې پښتون قام په خپله خاوره اوسېږي. لہذا موږ دغه اډرز نور نشو منلی. په 9 تاریخ په چمن ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده. 9 دسمبر 2022 د جمعې ورځ سهار. په 8 تاریخ به موږ د ډي خان نه سره د ملګرو روانېږو او د خپل د چمن ولس یا د جنوبي پښتونخوا د ولس سره به په 9 تاریخ د چمن ګیټ یا داسې د تورخم او د انګور اډې یا نور ګیټونو په هکله چې هلته کوم ظلم کیږي د هغې په هکله غږ پورته کوو. د علي وزیر حنیف پښتون او داسې زموږ نور چې کوم قیدیان وي د هغو دپاره به غږ پورته کوو. په پښتون وطن کې چې کوم بیا د ترهګریو جنګونو یوه نوې څپې راجوړې شوي دي، د دغې پر خلاف به او د امن په حق کې به غږ پورته کوو. دا به ټول پښتون قام په شریکه باندې یو اواز کیږي. موږ به هم په دې کې ګډون کوو. تاسو ټولو ته دعوت هم دی او هیله هم د ټولو پښتنو لرو چې هغه په دې جلسه کې ګډون وکړي. ریاست باید د پښتنو په لار کې په خپل وطن کې په ګرځېدل را ګرځېدل باندې بندیزونه ونه لګوي. او بله خبره چې څوک حق او امن او انصاف د ولس ته غواړي په هغو بندیز دی، خو چې څوک دلته ورانې کوي، تباهي او بربادي کوي، هغه آزاد دی. دا قانونونه نور نشي منل او پی ټي ایم هر هغه قانون چې هغه د پښتنو سره امتیازي سلوک ته نه جوړېږي هغه به په عملي توګه د نه منلو خبره یا د نه منلو مزاحمت هر کله کوي. ډېره مننه. خوشحال اوسئ، آباد اوسئ.